دی آیت کریمہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى، دی آیت کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی منتا بیان کرے دے د شپږو فرقو، د شپږو ډلو. یو فرقه هغه دی چې ایمان راوړی دی، اسلام راوړی دی. دویمه هغه ډله ده چې هغه په دین د یهودیت باندې دي، ځان ته یهود وایي، چې دا نوم مخترع نوم دی، جوړ کړی شوی نوم دی. الله تبارک و تعالی ایمان والولا نوم د مسلمین ورکړی دی، د مؤمنین ورکړی دی، مسلمانان مؤمنان. او هر دین والو ته د هغې په کتاب کې دا نوم ورکړی شوی و چې تاسو ځان ته مؤمنین وایئ، مسلمین وایئ، چې د دې معنی د ایمان راوړونکي او د الله د احکاماتو تابعداري کوونکي. خو هغو ځان له دا نوم خوښ نه که، چا ځان ته یهود ویل، نو چا ځان ته صابئین ویل، او چا ځان ته نصارا نوم کېښودو، نو چا ځان ته مجوس نوم تجویز که. نو الله فرمایي دا فرقی او فرق ایمان والا یهود، صابئین، نصارا، مجوس، الله به د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ جدایي راولي، جداوالی به راولي. نو د شپږو فرقو الله دی آیت کریمه کې بیان کړی دی. بیا مفسرین وایي الله تبارک و تعالی ابتدا د ایمان والو نه وکړله، اول د ایمان والو ذکر وکړه. نو نقطه پکې دا ده للاشعار بان هذا الدین هو الدین الحق. الله خبرداري په دې خبره باندې ورکوي چې ګوره حق دین چې دی نو دا ایمان دی او دا اسلام دی. ځکه شروع د آمنون وکړله او دا نور فرقې رستو ذکر کړي، او اشاره د دې خبرې ته چې هیڅ یو امت ته او هیڅ یو ډلې ته په بله ډله باندې